أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوسل درې نمبر آیات ته سورة النساء پنځمه سپاره. فإذا بس هر کلا قضيتم الصلاة چې تاسې پوره کوئ مونځ فذكروا الله بس یادوئ الله تبارک وتعالى قیاما وقعودا په ولاړه باندې او په ناسته باندې وعلى جنوبکم او په خپلو اړخونو باندې فإذا اطمأننتم بس هر کله چې تاسې مطمئن شئ فأقیموا الصلاة بس قائم کوئ مونځ ان الصلاة بشک مونځ چې دی کانت دی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې کتابا موقوتا فرض شوی دی موقوتا په مقرر وخت باندې. نو دغه کې دوی مسلې دي. یو مسله دا چې د مانځه نه بعد کوم ذکر پکار دی. نو مانځه نه بعد چې کوم د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه قول دی هغه فرمایي مشکات شریف په حدیثو کې دا حدیث مبارک شته چې مونږ به چې کله زه وړوکی وم او ما ته پته ولګېده چې جمع ختمه شوه ځکه چې صحابه کرامو به ذکر دومره تیز وکړو چې مونږ به ډېر لرې نه واورېدو. نو ما ته به پته ولګېده چې جمع ختمه شوه. ټیک شوه. نو د مانځه پسې ذکر چې دی دا به صحابو په اوچت اواز باندې کولو. یو دا خبره ثابته شوه. دې نه لاندې بیا ملا علي قاري رحمت الله علیه لیکلي دي چې دوی به لا اله ویله دوی به تکبیر ویلو الله اکبر. نو دا دواړه قسمه ذکرونه چې دا راغلي دي لا اله الا الله ذکر هم کولی شي او ځکه چې افضل الذکر لا اله الا الله ذکرونو کې افضل ذکر چې دا لا اله او دام ویلی شي چې یو سړی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا درې واري ووایي. دا دواړه هم راغلي دي خو چونکې ذکرونو کې بهتر ذکر لا اله نو دغه وجه نه صوفیه کرام په دې باندې ډېر زور ورکوي چې تاسو نبی علیہ السلام مبارک فعل ته مه ګورو بلکې د مبارک قول ته وګورو چې هغه فرمایلی دي چې لا اله الا الله بهترین ذکر دی. نو موږ له په قول باندې لږه توجه ډېره پکار دو ځکه چې فعل چې هغه ذاتیم کېدی شي او نو دا خو داسې خبره شو. مولا علی قاري صاحب هم فرمایي چې صحابو به تهلیل ویلو تکبیر به ویلو. تهلیل ویلی شي لا اله الا الله ته تکبیر الله اکبر ته ویلی شي. نو یو خو په زوره ذکر ثابت شو چې موقع او مناسبت وي چاته تکلیف نه وي نو ذکر په زوره کولی شي. دا سنت طریقه شو. دویم نمبر دا چې مونځ په خپل ټیم فرض دی. ځینې خلک مسافر وي هغه خبره چې دوه منځونه یو ځای کی سره مازدیګر او ماښام مونځ سره ماښام په ټیم کې وکړي ماښام ماخوستن هغه ماخوستن ټیم کې وکړي. نه بس دا د قرآن پاک فیصله چې مونځ چې دی دا په خپل مقرر وخت باندې فرض دی. صرف هغه حج په موقع باندې مزدلفه او مینا کې چې کوم دوه منځونه کېږي هغې استثنا راغلی دو. نور د دې نه علاوه ته دوه منځونه یو ځای په یوه وخت کې نشي کولی. الله زموږ تاسو په دین پوه کړي. صدق الله العظیم.